ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم او دا ځوانان دوی په لاسو کې دا سالن او روټۍ ده بند کړي دي او هغه خلک چې هغه د ماموندو نه راوځي داسې ناوګۍ په اړخ یا د ښار په اړخ باندې ځي نو دوی د خپل سایډ نه دا کوشش کوي چې دغه خلکو ته د خوراک څه نه څه ورکړي ځکه چې خلک په دې دي چې بس وځي د کوره نو هیڅ قسمه د خوراک څښاک انتظام د چا شته نه ماشومان دي ورسره وږي کېږي دوی خو به ناکام وکړي خو ماشومانو سره ډېره مشکله وي خو دا ځوانان چې کوم دي نو دا راپاڅېدلي دي د پاټک په مقام ولاړ دي او دارنګې دې خلکو ته د خپلو خلکو ته دا خوراک د خپل وس مطابق چې دی نو ورکوي دا چې کوم ځوان تاسو ته ښکارېږي د ده دلته دا ریړۍ ده یعنې دی سارپتي نه دی کرپتي نه دی او نه کروړپتي دی او نه بلکې دا ویلی شم چې لکپتي هم نه دی خو زړی چې کم دی نو هغه د ډېرو غټو غټو خلکو نه ډېر رپتیانو نه ډېر ښه دی دلته ډېر ریړۍ ده په هغې باندې خپل فروټ خرڅوي هغې ته بل کس ودرولی دی دا او دا ملګری چاندی کړی ده او دا چاندی په روپو باندې دا سالن روټۍ برابر کړي او خلکو ته ورکوي دا پولیس والا هم ورسره ماشاءالله تعاون کوي چې کوم د کډو ګاډي دي هغه ورته غاړې ته کوي هغې هم ورکوي دوی هم ورکوي او په شریکه سره د خپلو وروڼو د خپلو خویندو خدمت ته ولاړ دي دې ځوان سره خبرې کوو اول خو د سره خپل نوم ووایه السلام علیکم زما نوم رشید احمد دی زه د پاټک اوسېدونکی یم دلته په ریړۍ باندې کاروبار کوم فروټ خرڅوم دلته رشید احمد دا تا څو کسان یې چې دا تاسو چانده کړی یو ته او بل در سره څوک یو زما یو راسه سجاد راسه دی هوټل والا دی او یو راسه بل دیس کې کاسمیټکس والا دی هغه را سره دی موږ د درو کسان باندې چانده کړي بیا زه وګرځېدم د نور دکاندارانو نه مې روپۍ راغونډې کړلې مال چې سهار کې مې وریجې پخکلي وې په تیله هغه ختمې شولې بیا کسان په ګڼ تعداد سره روانو بیا د هغې باوجود موږ داسې چلو هوټل والا سره خبره وکړه لږه لږه ترکاري مې پېک کړله موږ چې ټولو ته ورسېږي چاندي په ذریعه باندې دغه روان دي اوس کرفیو لګي هر څه بندی خو دا راته اوس ووایه چې دا تاسو 100 روپۍ راټولې کړې وې دا د 100 روپو خوراک دی دا به کم نس کم یو 20,000 روپو ته خبره رسېدلې وي او دا نن تاسو دا نن صرف نننۍ ورځ کې څنګه دا ذهن ته خبره راغله چې باید څه چانده کول دي خلکو لپاره دا تنظیم کول به دا متاثرین روان دي او خدای شته زموږ زړه پې ډېر بېنهاده درد وکړو هغه څه مسلمان نه دی چې د بل مسلمان په خفګان باندې خفه نه شي نو موږ زړه درد وکړو زړه کې زړه م بېنهاده درد وکړو د هغه باوجود موږ وګرځېدو 3 کسان کېناستو میټینګ هم راټول کړو او د هغه باوجود وګرځېدو چانده مو وکړله موږ ویل چې د متاثرین دپاره لږ لږ خوراک دغه کې هغه سره ماشومان ورسره دي چا څه بیماران ورسره دي تکلیف ورته بېنهاده ډېر دی نو په هر ځای کې زه دا پیغام دی ټولو ته ورکوم چې په کوم ځای کې هم کسان دي ټولو ته پکار دا دي د خپل وس مطابق خو د چا 10 وس کېږي ګل چا 20 وس کېږي دغه شان کسان کېنې کمیټي جوړه کوي او د ټولو لپاره دغه شان سالنګونه اوبه تیاره کړي سالنګونه تیار کړي ځکه چې ماشومانو ته بېنهاده ډېر زیات تکلیف دی اوس دا راته ووایه چې چا ته ورتلې ورته د وینا کوله چې باید داسې چانده کوو د دې دپاره نو د خلکو دغه څه وه لکه چا چې چانده درکوله هغوی ویلینګ و خوشحالېدل پې که نه د زړه نه به یې نه وه یاره چا خوالم چې ورغلم الله دې ټولو په جنت فردوس کې نصیب وکړي چې چا خوالم ورغلم 1500 او 1000 او 200 300 ټول راته ښه خوشحاله چا هم دا نه دي ویلي چې دا لګې واله ټول 1000 او 1500 1000 او 1500 ټولو راسه دا چانده دغه وکړله ستا ډېره مننه او لګیا اوسه کار کوه دا خبرې اترې تاسو اورېدلې رشید احمد خان دی دا کافي زیات تعداد کې رش موجود دی او دا د پاټک مین چوک دی دا د پاټک بازار مین چوک دی چې د ماموندو نه دا کډې راوځي نن 11 بجې پورې دې خلکو ته لاس ټایم و 27 کلي دي چې هغې کې کرفیو ولګېده د نن 11 بجو نه تر د 14 اګست د 11 بجو پورې دا روډ د اوس نه بس بند شو د شپې د 12 بجو 11 بجو پورې 12 غنټو لپاره په دې روډ باندې هم کرفیو ولګېدله داسې ځای په ځای باندې د باجوړ ځوانان راپاڅېدلي دي او چې د چا څه وس کېږي که د چا اوبه وس کېږي اوبه ورکوي خلکو ته که د چا شربت وس کېږي هغه ورکوي که د چا دغه رنګې روټۍ وس کېږي هغه ورکوي که خپلې وس نه کېږي د نورو نه روپۍ راخلي چانده کوي خو خپلو خویندو ته وروڼو ته ولاړ دي دې نه علاوه تنظیمونه چې کوم دي هغه هم ولاړ دي یو بد حال دی ډېر بد وخت دی خو خوشحاله په دې یو چې ځوانان چې کوم دي دا ځل خپلو خلکو ته ولاړ دي دغه ځوانانو ته مونږ خراج تحسین وړاندې کوو دا ځوان هم راسره دی وایي چې یو دوه خبرې کول غواړم ډېره مننه تاجک صاحب ستاسو د کیمرې په ذریعه باندې ډي سي صاحب ته یو درخواست کوم چې کم کالجونو کې سکولونو کې څومره سرکاري ځایونه دي په هغه ځای کې چې کم فیملیز اوس پراته دي نو هغو ته د اوبو د روټۍ د ډېرو څیزونو ډېر زیات ضرورت دی بجلي ماته نشته دی خلک ډېر په بد حال دي
نو ډي سي صاحب نه او د ایم ان ګان پی ګان ټول نه خاص کومه چیرې دغه ته د وبو بندوبست کی کم ټی مو ولدي غیر ټینکر ته ولګي د روټي بندوبست ولګي او بجلی دی ته فورا هغه ته بحال کی د بجلی ډیر سخت ګرمي دا پکې نشته ډیر زیات مصیبت دی دغه درخواست مې دی د سرکاري اعلی احکامونه چې دغه زر تر زر وشي دا خبره د بیگانه روانه ده چې ماشومان دی ورسره جاړي بد حال دی بجلی نشته خوراک وغیرہ نو انتظامیه په خپل ډګر لګیا ده خو بهرحال د بجلی ستونزه ډېره غټه ده او دا درخواست موږ هم کوو چې محکمې دې هم اوس په دا وخت د خپل ډومین نه بهر راوځي او کار دې وکړي او عوام دې هم دغه رنګې ودرېږي او په نره دې اوس خدمت وکړي او چې کومې زنانه دي نو هغوی ته یا مشران دي هغوی ته دا خواست کوو چې دا وخت بس زمونږ نور لاس نه رسي صرف دعاګانې تاسو وکولی شئ نو دعاګانې وکئ چې کوم عملیات پیل شوي دي چې الله تعالی یې زر تر زره کامیاب کړي دا خبره د دغه عملیاتو سره تړلې ده چې دا اپریشن زر تر زره وشي زر تر زره کامیاب شي چې دا خلک خپلو کورونو ته واپس شي دا کیمرامین سلمان خان سره وحید خان تاجک پاټک ښار باجوړ